أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ګناونه خو ډېر شی دي، خو بعضې ګناونه داسې دي چې په الله ډېر زیات بد لګي او سړی ورته اریان شعر په دې کې به څه چلي. لکه زموږ په نسبت باندې خو لکه ټول نه غټ ګناه چې دی د شرک نه پس موږ به وایو چې یاره څوک وژل دي، قتل کول دي، او یا موږ دا وایو چې یاره بدکاري کول دي. خو چې کله د الله کلام ګورې نو هغه په بل شي ډېر خفه دی. وایي دا الله څه دی؟ په سود ډېر خفه دی. سود د الله ډېر زیات بدي شي او د هغې نه زیات بیا د رسول الله بدي شي. د الله د رسول هغه الفاظ چې سړی وي په سړي غونې زیږ زیږ شي. او چې کله د الله تعالی هغه الفاظ واوري د سورت بقره آیات نمبر چې ما ستاسو په مخکې اوس تلاوت کړو که نه 278 نمبر آیات دی بقره، دا مدني صورت دی. کله چې دې ته وګورې ته به حیران شي الله په تا باندې دا سود دومره ډېر بد لګي. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د مسلمانانو دپاره په قرآن کې د دې نه سخت آیات نشته. ولې امام ابو حنیفه زمونږ امام دی، ریکګنایز پرسنالټي ده، د ټول نه بهترین شخصیت ورته مونږ وایو. نو هغه وایي د دې نه سخت آیات بل نشته. او په قرآن کې چېرته الله پاک داسې نه دي ویلي زه به سره جنګ کوم په دې کې ویلي. وایي ښه دا خو بیا ډېر زیات خطرناک شو. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره کوم الفاظ استعمال کړي که نه، الله خو ویلي چې فاذنوا بحرب من الله، که سود کوئ او نه قلاریږئ نو د خدای سره جنګ ته تیار شئ. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې کوم چې د سودخور د قیامت په ورځ خدای پاک ته مخامخ شي که نه، نو الله به ورته ډېره عجیبه خبره کوي چې ته اوس خپل وسله راواله، خذ سلاحک للحرب، اوس وسله راواله چې جنګ کوو. وایي د دوو کس سره خدای پاک د جنګ اعلان کړی دی، یو هغه سړی چې هغه سود کوي او یو هغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، حدیث قدسی دی، من عادى لي وليا فاذنته بالحرب، څوک چې زما د دوستانو د اولیاو سره جنګ کوي زما به ورسره جنګي، زه ورسره د جنګ اعلان کوم. د دې وجې نه چې موږ د چا په باره کې فیصله کوو چې دا ښه سړی نه دی، یا ورته کنځل ویل کوو یا یې بېعزتي کوو یا ورته بدې ردې وایو، نو چې دا خیال زموږ په ذهن کې راشي چې نه دا چېرته د الله ولی نه وي، که دا د الله ولی زما سره جنګي نو الله ماته وایي زما به ستا سره جنګي، نو خدای سره د جنګ سمی خو زما شتی نه. فآذنته بالحرب. نو دا دوه کسه داسې دي چې دې نه به ځان ساتې، یو دا چې ته دې سودخور نه یې، او دویم دا چې د خدای د اولیاو سره دې ستا دښمني نه وي. من عادى لي ولیا، د خدای ولی دی هغه ښکلی سړی دی، خو زما ستا ته یا په اوټونو خپیو، یا تې په ځمکه په اغستو کې خپیو چې په بلې خرڅه کړه موږ له حیرانه کړه، او یا د هغې کره ماشومه وه هغې بل چاله ورکړه موږ ورته نکاح پیغام راغلی موږ نه کړه، موږ ځای په ځای په پسې لګیا یو، ته ورپسې لګیا خو د خدای بنده هسې نه چې دا د خدای ولی او خدای پاک ته وایي چې زما دښمنۍ ته تیار شم بیا به څه کوې. نو په دې باره کې به ډېر زیات احتیاط کوو. اوس د سود دا خبره چې دا که نه دا خو الله خو وایي چې زه به سره جنګ کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه الفاظ بیا د هغې نه هم ډېر زیات تیز دي. وایي که یو سړی د سود پیسې خوري یاکلوه وهو اعلم به، او یو سړي ته دا پته چې دا د سود پیسې دي او 1 روپۍ مو خوړه که نه 1 درهم من الربا، نو هغه ته څه وایي اشد من 36 زنیة، دا د 36 پیرو د زینا نه زیات ګناه دی. په سړي غونې زیږ زیږ شي چې خدای پاکه 1 روپۍ د سودو، او بل طرف ته زنا او بیا 36 مرتبه زنا. او بیا دا خبره نورم په شدت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده د هغې مفهوم دا دی چې د خپلې مور سره بدکاري. د دې نه خو چې چونکه ډېر زیات خطرناک شی دی،
نو مونږ وایو شره دا دوره خطرناک دی نو مونږ خو څه کې خو نیکان خلق شو هغوی وایي دا ډېر خطرناک دی نو سود خو سود دی خو د سود سوري ته به هم نه نږدې کېږي وایي دا سوری څه دی ویل اول ته سود تعریف وکړه چې دا سود څه ته وایي کل قرض یا کل دین جر نفعا فهو ربا دا د دې یو ریکګنایز یا منلی شوی تعریف دی هر قرض چې پای کې فایده ته اخلي نو هغه سود دی وایي ښه ما یو سړي له 10,000 روپۍ ورکړې زه ورته وایم چې ټیک ده 6 میاشتې پس په ته ماله 10,000 خو به دا راکې 2,000 پسې نور راکې 12,000 به راکې دا 12,000 اوس سود شو نو دا خو هر سړی پېژني چې دا سود دی خو چونکې د عربی الفاظ دي جر نفعا نو فایده خو یوازې پیسې اخیستل نه دي که نه د دې وجه نه وایي چې کله ستا په چا باندې قرض وي کل دین یا کل قرض چې قرض وي ستا په چا د هغه نه به نفع نه هلي نو څنګه نو خپل شر خپل غوبل له نه راغواړي نور خلق به که ستا شر غوبل کوي نو هغه ته ویلی چې دا دله بدل دی غم خادي دي خو چونکې دې سړي ته ستا پیسې دي نو کیدای شي دم ته په کار راشي خو چونکې دلته شک پیدا شو چې دا ته د قرضې د وجه نه دنه نفع هلي نو که د هغه ډاډ سني که نه نو په هغې کې به زه نه هلو به چې کرایه ورکړي که هغه تا ته وایي چې نه که کرایه مه راکوه یاره چې کرایه خو ځکه در کومه چې تا ته زما لږې پیسې دي نو هسې نه چې دا په سود کې راشي نو هغه ډوډۍ که هغه وکړي نو نور خلق بوله ځي ته وله مه ځه وایي ولې وایي زما تا ته پیسې دي او چونکې د سود نه زه ډېر یارېږم نو دا خو به سود نه وي خو د سود سوری خو دی که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې چې کوم ښکلی ښکلی خلق نو یو پکې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو بل صحابي دی سعد بن ابي وقاص جلیل القدر صحابي دی د هغه د کجورو باغ دی نو دا یو رواج دی چې کله د سړي فصل وشي سړی خپلو دوستانو له یو کریټ لیږي نو هغه به د هر فصل نه یو کریټ کجورې حضرت عمر فاروق له لیږلې چېرته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه پیسې غوښتلي دي مال قرض راکړه جو هغه ته قرض اخیستي اوس دا سعد بن ابي وقاص د حضرت عمر فاروق مقروض دی یعنې هغه بې پیسې دي نو دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خو دې ته به فکر نه و جو هغه وله کجورې لیږلي نو عمر فاروق وله واپس کړي هغه ورته حضرت ما خو به تاسو له هر کال را لیږلې تاسو نه واپس کړل څه کال څه چلو شو هغه ویې یاره تا ته زما پیسې دي او دا به بیا په سود کې راشي ځکه کل قرض جر نفعا فهو ربا زه د سود د سوري نه ځان ساتم د هغې نه وروستو که امام ابو حنیفه جنازه کې ولاړ دی د عراق کې به څومره غټه ګرمي وه زمونږ دلته څومره ګرمي د جنازې میدان دی هلته له جنازې وخت شوی نه دی او هغې کې خلق په غرمو ولاړ دی ټول خلق د دیوال په سوري دی حضرت امام ابو حنیفه په غرمو ولاړ دی او ملګري ورته نصیحت کوي مینت ورته کوي چې راځئ چې په دې سوري ودرېږئ هغه وایي نه جي نو هغې ورته یاره جي ټول خلق په دې سوري ولاړ ته په دې غرمو باندې ټقېدلو غرمو باندې ولاړ وې نو که ته دې خوا شوی نو ښه به نه وه نو هغه وی نه په دې سړي باندې دا دیوال چې رچا دی که نه دته زما پیسې دي نو کل قرض جر نفعا په ډیفینیشن کې دا راځي د دې وجه نه زه د دیوال په سوري نه ودرېږم ځکه چې کیدای شي دا په سود کې راشي د دې نه دا پته لګي چې د سود انټنسټي یا د هغې سختي د هغې پته چا ته وه امام ابو حنیفه ته وه عمر فاروق ته وه صحابو ته وه د نیکانو صالحانو ته وه نو هغې وایي سود خو څه کوې خو د سود د سوري نه به هم ځان ساتو دا دومره خطرناک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې دپاره کوم الفاظ ویلي هغه بیا ډېر خطرناک و دې وجې نه زموږ ټول زور به په دي چې هلکه سود راته وښایه چې سود څه شی دی وایي که تا چا له پیسې ورکړې زیاتې ته غواړي چې دا سود دی وایي که تا چا سره بیمه وکړه نو بیمه هم جواري ده هم سود دی موږ دا ګاڼه باندې به ځمکې اخیستې نو هلکه دا ځمکه ګاڼه ده دا ټیک ته ګاڼه ده دا یې حده پورې جایز ده چې فصل به ته نالې او فصل دی ډوکوي نه چې هغې سړي سره به غمي چې ځمکه مې شړېږي جو به خپلې پیسې وګورې تاله به یې درکړي خو که فرض که ته د هغې نه کال په کال فصل هلې دا موږ الحمدلله نن سبا خو نشته خو پخوا الله دې معافي وکړي اکثرو خلکو به د ګاڼې ځمکې وې د هغې نه به یې دانې اخیستې به ورته میلاوېدې نو دغه ګاڼې د ځمکې چې تا ته میلاوېږي که نه نو دا اوس ګناه دی نو دا سود دی نو دا موږ ټولو سود کړی دی نو رهن دا سود دی وی ښه وی دا دغه چې دی که نه دا ته چې کمنډر پلی کې دا تاسې بانګۍ ته بیعینه وی او دا دومره خطرناک دی چې دا د دې په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم الفاظ دي چې ته موټر په دوره خرڅ کا بیا د هغې شڼه په دوره والا او په دې طریقه سره د هغه نه به څه پیدې په سود تا ته میلاو شي هغه به فوري ضرورت خپل پوره کړي نو سواړه کې او یا هر ځای کې چې د کوم دغه سنټرې دي د انډر پلی دا د سود اډې دي د
دې ته ته د سود اډې ویلی شي. نو انډر پلیم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ ته ته ګورې که نه، اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجهاد. تاسو که درې کارونه کوئ که نه، څه کوئ؟ یو دا چې تاسو د دې سود د دې انډر پلی نه وزګار په دوره به یې درکړم، په دو به یې رالی که خیر دوره شوې. او یا دا چې تاسو د غواګانو نه نه وزګار، یا غوا شړئ او یا یوې کوئ او د خدای دین ته نه وزګار. څه کوې؟ زه خو غوا شړم، څه کوې؟ زه خو غوا لوشم، څه کوې؟ زه خو غوا خرڅوم. په اذناب البقر باندې اختی یئ. او بل ورضیتم بالزرع، څه کوې؟ لکه پټي ته ځم، څه کوې؟ لکه لو کوم، څه کوې؟ لکه ګېډۍ راوړم، څه کوې؟ لکه ټوپ جوړوم، څه کوې؟ لکه بوساړه ده. ټول سوچونه دی. او دا درې څیزونه تاسو کوئ. او چې کوم کار د کولو دی هیر دی. وترکتم الجهاد، او جهاد د ناډویري. نو سلط الله علیکم ذلا، خدای به د باندې داسې ذلت مسلط کی چې بیا به یې د ناډو لرکوي نه، او الو به یې د لرکوي چې تاسو لا ینزعو حتی ترجعو الی دینکم. نو دا انډر پلیم په سود کې راځي، او دغه شانتې پرایز بانډونه هم په سود کې راځي، او دغه شان لاټري هم په سود کې راځي. کوي په لاټرۍ کې چې ته وګټې که نه، دا هم په سود کې راځي. د دې وجه نه ستا به ټول سوچونه دې ته چېرې زه د سود نه ځان بچ کم. وایي لکه دا سود چې دی دا دومره خطرناک ولې دی؟ په دې کې څه چل دی؟ د دې په حکمت باندې چې کله ته سوچ وکړې که نه، دوه کسان د معاشرې دپاره ډېر خطرناک دي. یو هغه سړی چې هغه ډېر زیات مالداري، ځکه چې هغه بیا یوه ضابط هم نه مني، او په لینډ کې نه ودرېږي، کو په بینک کې لینډ نه هلته نه ودرېږي، او کو دغه دپاره پیکیجز دپاره لینډ دی، په لینډ کې نه ودرېږي، دی خو ضابطه نه مني. دی ریډ لایټ په دغه باندې په روډ باندې نه مني، دی ګاډی نه ودرئ، دی سیده کراس کوي، دی په مخ کې ځي چوک کراس کوي. دی قوانین بالکل نه مني. دی د معاشرې دپاره ډېر خطرناک دی، ځکه د سره وسایل ډېر زیات دي. او یو هغه سړی چې هغه انتهایي غریبي، نو هغه هم ډېر خطرناک دی، ځکه چې هغه به آخر کې یا خو بغلا کوي، یا به ډاکوانو ملګری کېږي، او یا به د خودکشو ګروپ ته ځي، پیسې به په څه طریقه ځان له پیدا کوي، ځکه به څه کوي. نو شریعت دا نه غواړي چې یو سړی دومره مالدار شي، دومره وپړسېږي چې هغه بیا د خدای دعا وکړي. او شریعت دا هم نه غواړي چې په معاشره کې د خلک دومره غریبانان شي چې مالدار دی ورځ تر ورځه سربیږي او غریبانان دی ورځ تر ورځه خوارېږي. د شریعت مزاج دا دی چې په معاشره کې دی دوه څیزونه، یو دا چې په دې کې دی مینه په آپس کې محبت وي د خلقو، دا آپس کې محبت، په آپس کې مینه، د غریبانانو او د مالدارو، د خپلو د پردو، د گاونډیانو، د عالمانو او د عامیانو، د طالبانو او د ټیچرانو په منځ کې د پاپس کې مینه. او سود چې دی ردی دشمن دی. کله چې سود راغی نو هلته مینه ختم شي، هلته به یا تحصیلي، یا به تاڼۍ، یا به جګړی، یا به یو بل ته خیري. ځکه سودخور ورځ تر ورځه سربیږي، او غریب تر ورځه خوارېږي، او غریب چې څه ګټي نو هغه په سود کې هغه له ورکوي. نو د غریب انټرسټ او دلچسپي په خپل کار کې هم ختمیږي. نو د پاپس کې مینه دومره قیمتي ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ یا د محنت لباب الله تعالی دا بیان کړی دی. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. دا د خدای یو لوی نعمت پیغمبره چې ستا دا امت چې اوس دی دا د دې نه مخکې ستا د راتلو نه مخکې صرف دشمنۍ ته یې کار ویلی و، صرف د یو بل سره جګړو ته یې کار ویلی و. ستا د راتلو ستا د تعلیماتو او برکت دی د یو بل رونه شو، د دې په منځ کې محبت پیدا شو. نو چې کله دا محبت پیدا شو نو په بل صورت کې سوره انفال کې ورته وایي والف بین قلوبهم، دا محبت الله ردی پړه کې پیدا کړی دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کو په ځمکه کې څه خزانې دي دا تا لګولی، ما الفت بین قلوبهم، تا د دې په منځ کې مینه نشوه پیدا کولی، ولکن الله الف بینهم، لیکن الله ردی په منځ کې مینه پیدا کړه. نو د الله د دې نعمت سود دشمن دی. د دې وجه نه سودخور د الله دشمن دی چې زه مینه پیدا کوم. ځکه سودخور څه چل کوي؟ هغه یو طرف ته بخیل شومي، یو بل طرف ته خودغرضی، بل طرف ته حریصي، او بل طرف ته شقی دل سختی، او بل د یو بل سره نفرت پیدا کوي. او دا خوی نه د الله خوښ نه دي. د دې وجه نه چې په کوم ځای کې د سود نظامي هلته کې د خلقو د یو بل نه نفرت وي، نو د محبت خلاف دی. نو او د الله مقصد محبت دی، او د الله د رسول د محنتونو مقصد محبت دی، او د محبت خلاف زی. د دې وجه نه الله تعالی سودخور بدی شي.
او دویم د الله تعالی چې کومه حکمت دی هغه دا دی چې مالدار خلقو له پکار دی معاشي طور چې غریبانانو ته سپلای کوي، ان د دولت فلو، د دولت بهاو د غټو خلقو نه کمزورو خلقو ته پکار دی. د دې وجه نه چېرته چې قرآن آیات ګورې نه به تا ته وایي وآتو الزکا، زکات ورکوئ، نو بیا به ته وایي وآتو حقه یوم حصاده، د لو په ورځ باندې عشر ورکوئ. نو بیا به څه وایي وآتو الیتاما، یتیمانانو له خپل حق ورکوئ. نو بیا وایي میراث ورکوئ. نو دا څه شوه؟ فلو د برې نه په ښکته ده. یعنې مالدار سړیا ته د خپلو زکات لاول ورکا. زکات نه باز ان فی المال حق سوى الزکات، د زکات نه علاوه ستا په مال کې حق دی. نو که فرض که کرایسیس راشي نو پای کې ته دې ته مه ګورې چې ما سره خو زکات نشته، بلکې دا نورې پیسې چې دي دا راواله، ځکه ان فی المال حق سوى الزکات، بیا هغه ورکا. بیا دا چې والسائلین وفي الرقاب، چا چې سټن خطرې هغه آزاد کا، څوک چې سوالګري دي هغې ته خیر ورسوه، کم خلق وابن السبیل، کم چې مسافر دی هغو ته ځان ورسوه. مطلب چې ته د خپل مال د برې نه په ښکته باندې فلو وله ورکه. او بل دا چې کله غټ سړی مړ شي نو د هغه مال چې دی هغه پکار چې په ورثه او تقسیم شي. نو دا به د خور برخه شي، دا به د لور برخه شي، دا به د زوی برخه شي. نو دا چې کله داسې تقسیم شي نو بهاو د برې نه په ښکته شو، او سود چې دی هغه بهاو د ښکتې نه په بره کوي. غریبانانو نه مال را جمع کوه او مالدار سړي له ورکوه. اب ورځ په ورځ سربیږي، غریب به د ورځې خوارېږي. نو هغې غریب وایي چې ما خو ستا نه 1500 روپۍ اخیستې وې او ټایم تا ما ته راکړی او 2 میاشتې خو پوره شو، ما سره خو نایکه پیسې نشته. ابو ضعیف به خیر دی 1500 نه 2000 شوې او دا 500 پکې هغه شاملې شوې، اصل زر ډبل شو او ته به اوس د 2000 روپۍ حساب ماله سود راکې. 6 میاشتې پس به بیا راکې. 6 میاشتې پس هغه وایي چې ما خو بیا څه جمع نه کړل. دی وایي خیر دی دا اصل زر شو، اوس به ته ماله 3000 ایکچول شوې او ته به په دې باندې سود داسې راکې چې 4 میاشتې پس پر اله 15000 روپۍ راکې. هغه جو غریب مجبور تیار شي، یو طرف ته خو هغه پریشانی، یو طرف ته خوارېږي، یو طرف ته هغه ډپریسي، یو طرف ته د هغه په کار کې انټرسټ ختمیږي، او بل طرف ته فلو چې د ښکتې نه په بره راځي. یعنې د غریبانان به خپل مال لا جمع کوي او دې سړي له به ورکوي، دی به هره ورځ ځمکې هلي، دی به هره ورځ بیې کوي. نو هغه غټ سړی و که نه په ښار کې عبدالغفور نوم الله دې وبخي، نو وایي چې هغه به سود کو، نو هغه ډېر شی پیسې جمع کړې، نو چې هغه چې چېرته به بیه کېده هغه به هغه اخسته، چېرته چې په بینک کې اکاونټ هغه به د هغه و، چېرته چې به چاته ضرورت ور هغه به ټلیفون وکړو جي نه یې که ځمکه نه هلیا به چې بلکل جي راځه پټواري ته وینا کوه، ځکه هغه سره ډېر شی پیسې وې. بزرګ پسې لاړ شو، ورته ویې چې کله هغه وفات شو نه بچي نه ادریس نوم و، وی ادریس صاحب یو کار درته وښیم هغه نه کې، وی څه چل وکړو، وی بس سټاپ که دلته بس پلار دې سود کاو ته سود سټاپ کا، او دې ته کار ووایې. دا حضرت ورته اوس نصیحت کوي، وایي دې ته کار ووایې چې موږ به انشاءالله دا کم سود پیسې چې موږ اخیستې دا به خلکو ته واپس کوو. وی کال پس ادریس سره میلاو شوم، ویم ما دې تپوس وکړو چې څنګه حال دی، وی چې بس جی حضرت ستا خبره منلې ده، اب اس کے بعد ہم نے ایک اینٹ بھی نہیں لی، بس بیم ختم کړی دي. پخوا چې به چا ټلیفون وکړو چې جی تاسو مونږ یو ځمکه خرڅو ته اخلې پلاټ دی کارخانه ده مونږ یې خرڅو، مونږ چې او جی اوس مونږ وی چې نو نټ اټ آل بالکل نه اخلو. او یې بیا څه وکړل په دې کنسنټریټ کړو چې پخواني سودونه زمونږ پلار کم کړي دي چې هغه یې خلقو ته واپس کو. وی الله کی شان دیکھیے، ہم جب 1 کروڑ کی ٹارگٹ لگاتے ہیں 1 کروڑ روپے بس کال د سود واپس کول غواړي، الله ہمیں 2 کروڑ پکڑا دیتا ہے. دا دغه د اردو الفاظو الله په هغې کال کې موږ له 2 کروڑ روپۍ راکړي، 1 کروڑ موږ ته پاتې شي، 1 کروڑ موږ یې سود خورو له ورکو. د دې وجې نه الله تعالی په صورت بقره کې چې کله دا خبره کوله، دا آیات نمبر د صورت بقره آیات نمبر چې دی دا 278 دی. نو په دې کې درته دا ووې چې ګورې دا سود بالکل پرېږدی. خدای داسې نه وویلي، د دې نه مخکې الله تعالی چونکې دا سود ډېر د پخوا نه را روان دی، او دا چې په چاو دا هغو به بدي شو. حضرت چې کله دنیا ته راغی او پیغام یې شروع کو نو عربو به سود کو، خو سودي بدي شو. موږ هم اکثر کله چې نسوار ټول خلق کې خو نسوارې بدي شي، سګرټ ټول خلق کې خو سګرټې بدي شي، خپلو بچو ته وایي زه پې خدای اخته کړی یم ته پې. نو د دې وجې نه یو سودو یو بدکاري یعنې چکلې چلول دا په عربو کې وو، خو بدي شو. کله چې خانه کعبه هغې جوړوله د جهالت په وخت کې نو اعلان یې کړی وی لکه چنده وکئ، خدای پکې وي د سود پیسې به نه راوړئ، او کم خلق چې د جینکو په سر پیسې ګټیا به نه راوړئ، بېغا ورته وایي، موږ چې ورته چکلې وایو. ځکه هلته به دا باقاعده نظام و، په کورونو به جنډې لګېدلې وې او چې د چا باړه کېدو نو هغه به تلل هلته، نو په دې پابندي لګولې وه. نو په دغه وخت کې سود و،
او دا خو څه کوي، خو پخواني سکالرز چې تیر شوي دي لکه سقرات شو، افلاطون شو، ارسطو شو، دې ټولو کسانو په خپلو لیکلو کې د سود بد ویلي دي. نو مته چې سود د پخوانه خلقو بد ګڼه اګرچې کاو به، نو په هغه وخت کې چې کله مکي آیاتونه نازلېدل نو الله تعالی چې خپل پیغمبر ته وی نو هغې له صرف هغه اړۍ ته توراووله. نو د سوره روم آیات ته چې په هغې کې ورته وایي چې تاسو چې سود کوئ که نه نو تاسو دا سود ستاسو دپاره د خیر خبره نه ده. نو هغې ته وایي وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند الله. تاسو که سود کوئ چېرې پیسې وګټو ډېرې نو ګټئ به نه، تاسو د دې نه مالدار کېدی نه شئ. په تاسو به داسې مقدمې راشي چې 400 پکې والوځي که خیري. خو وما آتیتم من زکات، زکات چې ته ورکوې نه بظاهر ته وایي چې دا پیسې خو به هلکه په زکات کې خلاص شي. ډېر ښکلی ښکلی خلق وایي، اکثر زنانو ته وایي چې ستا سره خو 10,000 روپۍ ده چې ته هر کال زکات ورکوې دا خو به یو څو کاله کې خلاصې شي. خو الله وایي داسې نه ده. وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. که تاسو زکات ورکوئ نو تاسو ته به ګورئ ډبل آمدن میلاو شي. نو هغه خار والا سیٹ چې و ادریس چاچا چې بزرگوں تو ہوئے کہ حضرت ہم اگر 1 کروڑ کا ٹارگٹ لگاتے ہیں تو اللہ ہمیں 2 کروڑ پکڑا دیتا ہے، 2 کروڑ مضعفون، انہیں آپ کو ڈبل اللہ دے گا. نو الله تعالی غي خلق له چې کله غي موږ خپل سود واپس کوو هغه آیات چې په وخت نازل شو نن چې تا په پاکستان کې کتو اسټډي دی په کول نو ټیک وختو نو هغه کسانو هغه سود پرې خود. نو دا آیاتونه په مکه کې را نازل شو چې تاسو د سود نه وته نفرت پیدا کړي. نو بیا په مدینه ته چې کله رالل نو په ډومبو ورځو کې خدای کټ نه لګاو، نو صرف دا خبره ورته وکړه په ډومبو ورځو کې ورته وی ګوره تاسو په سورت آل عمران کې ورته وی چې ګوره چې تاسو کم سود اخلئ کنه نو دا سود چې دی دا ګوره تاسو ډبل آلی، نو دا ډبل خو مالی کنه. نو ورته وی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دی ډبل نه خو بس کوي کنه دا تاسو څه کوئ. نو په آخر کې چې کله مدینه شوه او کله په مدني صورت دا آل عمران هم مدني دی خو د ړومبو ورځو دی، او کله چې په وروستو ورځو کې سوره بقره نازل شو او بیا حکومت اسلامي مضبوط شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس وایي چې اوس د خلقو ته ووایه چې وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. اوس یې بس کوئ. مطلب چې 3 سټیپس شو. ړومبني سټیپ کې سوره روم کې ورله صرف نفرت پیدا کو، په سوره آل عمران کې ورپسې دویم سټیپ داو ځکه قرآن خپل انداز په سټیپ بای سټیپ پکاو. نو په دویم انداز کې ورته بیا ورته سوي ورته وی چې کم از کم دا سود در سود خو مکوئ کنه. نو په دریم کې ورته اوس وی چې خدای سره جنگ ته تیار شئ. د دې ځای نه بیا په سود باندې سټاپ ولګېد. چې کله سود بند شو د سود اعلان وشو فاذنوا بحرب من الله وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، که تاسو د هغې پاکستاني سیټ ادریس پشان توبه ویستا نو ستاسو اصل ضرب ستاسو صحیح. کمې تا چې وله 2000 روپۍ ورکړې وي او 3000 په هغې سود جوړ شوی 3000 ورته ته معاف کا دا 2000 ستا دي ګورې دا به تې والې خیر دی دا موږ هغه توی تاسو لی درکو. لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو هم ظلم مه کوئ ستاسو سره هم ظلم نه کېږي چې هغه 2000 دې لوړه لاړې نه هغه دې لوړه نه دی خو دا سود هغه ته واپس کا او دا کم سود چې ته اخیستی دا ورته پرېږده. اعلان وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیمانسټریشن کاو. ډیمانسټریشن دې ته وایي چې پریکټیکل بیس خو و لکه ته وایې لکه زما نوم ولیکه چې زور دوره چنده در کوم، ته وایې لکه ته ریا کوې ریا نه کومه چې زه ووامه چې زه به 15 لکه روپۍ در کومه بل سړی اواز کوي چې دته ګوره 15 لکو ته زه به 10 لکه ورکوم، د دې وجې نه فنډ به ډېر زیات شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنګ په دغه کې په حجة الوداع کې چې کله تقریر کاو تقریر ته خطبه وي نو خطبه یې ویله دا اعلان یې وکړو سود زما د خپو د لاندې دی ما سود ختم کو. نو بیا څه وایي د ټولو نه مخکې زه د عباس زما تره دی د هغه سود خلقو ته معاف کوم. ګوره اعلان یې ونه کو ته داسې نه شې ویلی چې ریا کوي ځکه اعلان وکړو چې کله حضرت په خپل اعلان وکړي چې موږ به د عباس چې زما تره دی هغه به سابقه سود نه غواړي نو خامخا به حضرت ابوبکر صدیق اعلان کوي، خامخا به حضرت عمر فاروق اعلان کوي ځکه خو په رسول الله باندې جان نه چا ورکوي. نو دا اعلان په هغې موقع وکړو چې موږ به سود نالو دا پریکټیکل ډیمانسټریشن شو د دې خبرې. نو په دې آیاتونو کې ورته ووی چې دا کم سود چې تاسو کاو دا چې کم د الله ډېر زیات بدی شي دا سود تاسو پرېږدئ. وی لکه چې سود پرېږدو نو څه به کوو؟ وی دا غریبانان خلق نه دی د دې سره ښه شی وکئ. وی څه کوې؟ وی یو خدا چې ته دې له صدقه ورکې نو صدقه ورکول چې دی دا ډېر زیات د ثواب کار دی خو دا نسبتا اسان دی او قرضه ورکول ډېر ګران دي. یو سړی تا ته وایي چې نایکه زما 1000 روپۍ پکار دي ته پې ښه پوهېږه چې که 1000 روپۍ زه دله ورکړم د دغه پې کنډه پوره شي خو راکوي یې نه بیا
ځکه څوک پیسې چا نه والي نه یې راکوي نه یې راکولی شي ته وایې هلکه دا 100 روپۍ واله د خیراتي شوې تا یو ایزي کار وکړو خو تا ته ډېر ثواب نه میلاویږي ځکه چې چا قرض پیسې ورکړي نو د قرض کمپلیکیشن مسایل ډېر زیاتي او دې مسایل فیس کول او په دې صبر کول دا به ستا درجې بلندوي او چې څوک چاله قرض ورکړي نو چې څومره قرض پیسې ستا هغه ته یي څومره موده نو هره ورځ به تاله د دغې پیسو د صدقې ثواب خدای لیکي یو سړی و که نه نو د هغه 10,000 روپۍ وي چاته نو چې کله دا حدیث یې واورېد چې هره ورځ به د صدقې صاحب هغه وایي دا خو حاتم تعیم نشي کولی زه 10,000 روپو ثواب ماله خدای لیکي زه هر کله چې دې راکړې نو تا ته به پیدا میلاو شي د دې وجې نه وایي هو که هغه سړی تنګ دسته او هغه وایي چېرې چې 2 کاله خو وشو او ستا هغه 10,000 روپۍ ماته دي خو زه تاله نشم درکولی نو ماته لږ صبر وکړه نو الله په دې باره کې د هغه ملګری دی ښه ستا نه دی نو څه وایي فإن کان وإن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة که د دې سړي لاس تنګي نو دته انتظار وکړه یو خو ستا هغه ثواب الله ډبلی تاله د 10,000 په روزانه د 10,000 د صدقې ثواب درکاو اوس د ډیټ نه اخوا شوه خبره اوس په تاله د دې په ډبل د دې په تربل د دې په 7 ټایم څومره چې الله خوښوي دا ثواب به تاله لیکل شروع کړي تا ته خو یو دغه ګټه وشوه یو هغه ته ریلیکسیشن میلاو شو او حدیث تا سره ملګرتیا کوي چې ګوره من سره ان ینجیه الله من کرب یوم القیامه څوک چې په دې خوشحالیږي چې خدای د قیامت د غمونو نه بچ کړي نو فلینفس عن معسر نو فلینفس عن معسر نو کم سړی چې تنګ دستی په هغه راحت راوله وایي زه یې به خیر دی څه کال نه جو بل کال به یې راکې د دې په بدل کې به تا ته څه میلاو شي کرب یوم القیامه د قیامت د غمونو نه به خلاص شي د قیامت د غمونو چې چا سره غم وکړه نه لکه ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه په لار روان دی یو سړي ورته کنځل وکړل هغه ته شاته وکتل هغه ورته یاره ملګري یو پل دی د هغې هغه پار کومه د هغې نه اخوا وړمه که زه ترې واوښتېدم او په خیر ترې واوښتېدم جو ستا دا کنځلو هېڅ پروا زما نشته مطلب د هغې پل نه هغه پل سویرات مطلب اخیستی و چې که دوزخ ته ارتاو نه شوم که نه نو ستا کنځل کړي یا نه کړي ما ته هېڅ نقصان نشته هو که زه هغې نه ښکته ارتاو شوم یعنې پل سویرات نه ښکته دوزخ ته هغې ته ارتاو شوم نو بیا دا ته چې په دې کنځلو کې ما ته څه وایې زه د دې نه هم لاندې یم بیا دا تا ما ته کم ووې د دې وجې نه وایي د دنیا مثال د روزانه د منډایۍ دی منډایۍ کې خلک څه کوي خرڅول کوي او اخیستل کوي نو بعضې خلق ایمان خرڅوي مال علي او بعضې خلق مال خرڅوي ایمان علي دا دواړه برابر دي نه دي څه ورته وایي افنجعل المسلمین کالمجرمین اګوري ورته څوک دته دا موږ ټول په منډایۍ کې لګیا یو څوک ایمان خرڅو مال الو څوک مال خرڅو ایمان الو او چې څوک راته برې نه ګوري هغه نه اوده دی نه ولا خوب ورځي نه پرکالی وړي لا تاخذه سنة ولا نوم نه ولا خوب ورځي نه پرکالی هغه ویلي دي افنجعل المسلمین کالمجرمین ناره ته ګوري نو ته خلقو له قرض ورکه په قرض کې به تا ته دا ثواب میلاو شي او که نه تا ورته ووي چې زه یې به ستا شوې نو حضرت وایي او یزع عنه یا یې ورته معاف کا دا واحد نفلي عمل دی چې د فرضو نه ثواب ډېر دی همیشه ټول نوافل چې راجمع کې یو فرض ته نه رسي یو سړي ټوله شپه مونځ کاو سهار مانځله نه راغلی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ټوله شپه اوده وی سهار مانځله راغلی وی خو خو دا واحد نفل دی نفل مطلب دا چې ته ورته پرېږدي چې دی به ما راته وبخو نو دغه قرض چې ورته ته وبخو دا تا نفل کار وکړو دا انتظار چې دی دا په تا فرض دی ځکه خدای ته وایي فنظرة الی معصرة نو که تا ورته وبخلو نو بیا به څه چلو شي تاله به د دې نه خدای ډېر اجر درکړي نو دا هغه نفل دی چې د فرضو نه ثواب ډېر دی وایي زه به ستا سره نشته ما د خدای خزانې ډېرې دي ماله به یې راکړي نو وان تصدقوا خیر لکم که تاسو ورته خیراتي وبخل دا ستاسو سره دپاره غوره دي ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ اوس خبره خلاصي اخري آیات وایي دا یو دلچسپه خبره دا هغه د قرآن هغه آیات دی چې د دې نه وروسته نور قرآن نه نازل شوی مونږ وایو که نه چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي دا اخري آیات دی نه دا اخري نه دی دا خو په حجة الوداع کې نازل شوی حجة الوداع په ذوالحجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې وفات شو ذوالحجه نه پس دي محرم سفر ربیع الاول دوه نیمې میاشتې دي په دې دوه نیمې میاشتو کې نور آیاتونه هم نازل شو یو آیات پکې دا واتقوا یوما ځان بچ کړئ او یریږئ د هغې ورځې نه ترجعون فیه الی الله چې تاسو ټول به هلته الله ته جمع کېږئ ټول به جمع شئ هلته برزنۍ پومي هلته به بوټو مي او هلته به ضیاء الحق مي او هلته به مشرف ومي هلته به ټرمپ هم راغلی هلته به ټوني بلیر هم راغلی او هلته به بوش ومي هلته به سودخواره مي
هلته به صدقاتو نظام ولمي، هلته خلک چې کور په کور ګرځي خلکو ته ورونه ټکوي او هم دا پیکیج والا هغه به هم هلته تلي او هغه به هلته تلي چې هغې کره په پیکیج ځای نشته خو نور هم راوړي او یې به جمع کوو په کار به راشي، نو د تڼو د پاسه ځایونه نشته، دا ټول به هلته یو ځای کېږي. دا د قیامت منظر درته ښیي. نو ثم توفا کل نفس ما کسبت، بیا به هر چا ته د خپل عمل جزا او سزا میلاو شي. وهم لا یظلمون، د خلقو سره به زیاتې نه کېږي. په هغې نقطه نظر چې ته تیاري کې بیا به ته سود نه کې بلکې ردې په ځای به قرض ورکې، او که قرضدار یې ستا ډېر زیات خوارو نو ټیم به وله ورکې، او که په ټیم هم نه کېده بیا به ورته معاف کې، ځکه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، د هغې ورځې ستا سره غم دی. الله دې ماله او تعالی په دې د عمل توفیق راکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.